او کومو تاسو لږ خیال وکړو نن امت څنګه د غفلت په خوب باندې ویدا ده دا دین دا قرآن دا اسلام دا شرعیت خالص صرف علماء او طالبانو تر ګرځال قرآن نن په کوم حال باندې ده آیا په دې قرآن باندې د افغانستان هر ډبره په وینو باندې نه ورنګېدله آیا په دې قرآن باندې مدینه منوره ساده الله شرفن د نبی علیہ السلام د طالبانو په وینو باندې نه ورنګېدله مکه مکرمه طائف احد بدر دا د نبی علیہ السلام د طالبانو په وینو باندې نه سوسور افغانستان د طالبانو په وینو باندې نه سوسور موجوده اوس ورته ګوره فلسطین ته د ماو د تاولنۍ قبله نن په کې د چا ویني بهیږي ولې بهیږي دا خو د انسانانو دشمنان نه دي دا د قرآن دشمنان دي آل فلسطین ته یای د قرآن سره تعلق کاټ کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تعلق کاټ کوي د شرعیت سره تعلق کاټ کوي تاسو د موږ رونه یاست لیکن هغه غیور هغه بهادر مسلمانان هغه ورته یای سر قلم کوم کور نړوم بچی قربانی کوم ځان قربانی کوم لیکن د قرآن سره جپانه کوم د قرآن نه تعلق نه کاټوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا محبت نه پرېږدم شرعیت نه پرېږدم د اسمان نه بومان د ځمکې نه بومان له پاسه چتونه ور باندې پراته واړه واړه معصوم ماشومان چغې وګورئ موبایل وګورئ په موبایل کې څه نارې وایي الله 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 د هغه الله نوم اخي دا نه پرېږدي دا قرآن دا نن مظلوم سو 1400 کاله په سرو وینو کې موتا ته راغلی ماشومان ور باندې یتیمان شول خوندې منډې ور باندې کونډې وبورې شولې نوجوانان ور باندې ټوکر ټوکر شول نن د ما د تا تعلق د قرآن سره سره کوم یو ور ما ته قرآن راخستی ده موږ چې کله ورسو د چا کور ته ورسو په کور کې هغه د فحاشي د عریاني اډه یو بسیار ټیوي شکر د نمانې د موږ نه دي زده دا په کور کې یو شی بهترین میز ورته جوړ کړی ډیسک د هغه خپله کپړه یې دا ور باندې اچولي خصوصي کمره یې ورکړې خو پښتانه ځینې وکړې چې په کور کې د قرآن شته چې قرآن کله درته راواخلي د سورة بقرې اولې صفحې دا ټولې کاټ شوي قرآن جامه نه لري دا سپینې ژیرې لري د دې بوډاګانو نه پوښتنه وکړئ د تاسې دور سره کم دور د غاړې به یې یوه جوړه کپړې درلودې لیکن قرآن عظیم الشان ته به یې 10 کپړې 10 جامې ورکړې نن موږ دا معاشره خپلې کپړې تقریبا 140 جوړه لرو جمعه ته ورسه د مولانا سلیم الله څخه پوښتنه وکړه د تا قرآن یو هم جامه لري نن قرآنونه دا بې جامو پراته دي قرآن بے میزه پروته یو زړه دړه ورته مندلې په دې باندې د عزتمن قرآن د الله تعالی پروت که زه د ملک بادشاه سوم زه به اول دا کوم بندیز به لګوم د یوه قرآن قیمت دا به 10 لکه روپۍ ږدم چې د قرآن شکرانه دا به 10 لکه روپۍ چې د قرآن قیمت کله 10 لکه روپۍ سي بیا به د قرآن د موږ سره قدر هم نن چې د قرآن شکرانه کمه ده د قرآن له موږ سره قدر نشته د موږ د مدرسې طالب العلم یو صوفي طالب العلم د قرآن حافظ طالب العلم درې ورځې مسلسل یو خوب ویني درې ورځې بعد د ما ورور دا راوس کمرې ته چې زه خو تا ته نه سوای راتلای زه خو دا درې ورځې کېږي یو خوب وینم مال سره کم خوب ویني ول د شپې ویده سم خوب وینم موږ د مدرسې طالبان دا ټول په جماعت کې ناست دي تکرار کوو مطالعه کوو کتابونه راته پراته یو زړه راپورته سي سری او چغې راپورته سي موږ چې وګورو د جماعت په دې کونج کې زړای چې ورته راسو د الله رب العزت دا عزتمن قرآن عظیم الشان دا زړ طالبان لاندې ورته ودرېږو ورته یې قرآن ولې زړ ولې په زړه باندې ول قرآن راته یې طالبانو زه خو امت غرزار کړم ما خو څوک نه ورخي ما درواخي ول د قرآن وشکې دا په موږ کې له پاسه توسولې
والموږ لاندې زاړو قرآن عظیم شان بالا زاړي اخر دا قرآن اور واخي د قرآن د غیرې دا ټول په موږ کې دننه راتوس نن قرآن په زړه باندې ده نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه باندې ده نن د موږ شرعیت مطهره ده په زړه باندې ده لیکن انسان دا د غفلت په خو باندې ده موږ تاسو به د قرآن ملګری کوو کبه نه کوو لاسونه چک کوي چې څوک هم د قرآن ملګری کوي لاسونه چک کوي په اخلاص باندې موږ تاسو به خپل بچان قرآن ته ورکوو کبه نه ورکوو د مال زکات باسو عشر یې باسو لیکن د اولاد زکات موږ ولې نه باسو څوک به داسې وي چې په دې مجمع کې په اخلاص لاسونه کښته کوي چې په اخلاص ولاړ شي چې زه به په خپل کور کې هغه بچی چې ښه ذهین بچی وي ښایسته بچی وي زه به دا د خدای دین ته وقف کوم د خدای قرآن ته به وقف کوم داسې څوک شته په مجمع کې چې هغه لاس پورته کړي او وعده وکړي جزاکم الله جزاکم الله داسې څوک شته چې هغه دا وایي چې زه به د مدرسو معاونت کوم ګوره ما خبره یې منټ واورئ دا د مدرسو خدمت دا د مور د تاسې وس کار نه ده ما نوې مدرسه جوړه کړې ده 80,000 روپۍ خالي د میاشتې زه د استادانو تنخواه ورکوم بغیر د دې نه دا نورې خرچې پرېږده دا د مونږ د تاسې د غریبانو خلکو کار نه ده خو والله د تاسې پلسي کې دومره زور ده چې هغه بېدینه خلک 10,000 روپۍ راکړي او دغه غریبان مسکینان دا موږ ته 10 روپۍ راکړي د موږ په دې 10 روپو باندې تر 10,000 روپو زیات کار کېږي دا به نه محسوسوو چې زه به مدرسې ته د ما وس نشته که د ما وس وای ما به کمره ورته جوړه کړې وه ما به جومات ورته جوړ کړی و لیکن د یوې تیلۍ سیمټو وس دې شته د 15 کیلو چینی وس دې شته یو قرآن عظیم الشان واخې مدرسې ته هبه کې د دې وس دې شته د حافظانو د ټوپیو وس دې شته د یوې جوړې کپړې وس دې شته څرنګه موږ تاسې به د مصباح القرآن سره تعاون کوو که به نه کوو لاسونه نه پورته کوي ما خیال نه کوي تعاون موږ تاسو سره کوو که بیا نه کوو الله دې دغه لاسونه چې په کوم ورځ تاسې چغ نیولې دي الله رب العزت دې په ورځ د قیامت باندې هغه ورځ چې بل شفیع دې موږ نه بغیر د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دوی د شفاعت د بیرغ لاندې